الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رسول الحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي، مبادئات الحاد هم بیان شوي دي، مغربي فکر فلسفه هم بیان شوي ده، دعوه جواب دعوه او اعتراضات هم بیان شوي دي. اوس چې کوم زموږ عنوان او خلاصه ده نو هغه د جدید ساينس په باره کې معلومات دي. په پروني درس کې بنګه زموږ د نظام کهکشان او زموږ د نظام شمسي چې کوم سیارې دي، 9 سیارې دي، د هغې وضاحت وشو. نن به د ځمکې په باره کې مفید معلومات تاسو ته بیانوو. بیا د ځمکې لاندې چې کوم حصې دي، 4-5 حصې دي، د هغې وضاحت به کوو او د لمر په باره کې به څه نه څه وضاحت کوو. نو مولانا صاحب تاسو عبارت شروع کړئ، هر څه کتاب ته دوستانو توجه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ځمکې په باره کې مفید معلومات. سپوږمۍ د ځمکې نه 3,84,000 کیلومتره لرې ده. سپوږمۍ زموږ د ځمکې نه 3,84,000 پاتې و چې 80,000 کیلومتره لرې ده. د سپوږمۍ دا قطر چې دی دا 3,404 کیلومتره دی. دا د ځمکې نه غیر چاپېره یو چکر په 9 ورځو کې .53 کې دا پوره کوي، او ځمکه د لمر نه غیر چاپېره یو چکر چې دی دا 315 ورځو کې پوره کوي. د ځمکې دا قطر چې دی مولوي جبانو دا 12,950 دی مولوي جبانو کیلومتره دی مولوي جبانو. ځمکه 30 کیلومتره 10 کیلومتره دا عبارت ما خپل کار کتو ډېر سخت دی، ما لیکل کړي پښتو خو ډېر سخت مې لیکل کړي دي، کوله په مزه خیر. د ځمکې مولوي جبانو ځمکه 30 کیلومتره بعد وي چې 25 کیلومتره بعد وي چې 29 کیلومتره فی سیکنډ رفتار سره د لمر نه غیر چاپېره څه کوي، چکر لري، او بلکې په خپل محور کې د چکر رفتار څومره دی پورې یو خدا د ځمکې نه غیر چاپېره ګرځي او په خپل محور کې ګرځي. نو دا په خپل محور کې چې د چکر رفتار چې دی دا 122 کیلومتره فی غنټه دی. دا خود په خود کې دی چې ولا کلم نه مني چې دا دومره رفتار کې د ځمکه ګوره دی په عربونو ټنه دا وزن لري سره د انسانانو سره د غرونو حیوانات او جمادات او بل دا کائنات روان کړي او دا دومره رفتار کوي. او بیا دا خود په خود چې موږ د مولیدین ته چې دوستانو لږ عقل نه کار ولې لږ فوج نه کار ولې یو وړوکی جسم بغیر د چا نه وجود ته نشي راغلی، او جسم چې وجود ته راځي د لپاره موجود پکار وي، د لپاره پیدا کوونکی پکار وي. دا ټول وجود څنګه خود په خود راغلی چې بیا موږ پکې ژوند کوو. موږ هم مولوي جبانو تاسو به د نور په باره کې ته وګورئ چې نور چې دی دا د ګیسونو د ګرم ګیسونو یو فوټبال دی. دا خود به خود راغلی. دا ګیسونه کوم ځای راغلي؟ په دې کې د هایدروجن، هیلینیم، اکسیجن او دا نور نایتروجن دا پکې موجود دي. نو ستاسو دا خود به خود نه کېږي. موږ د دې درس مقصد هم دا دی چې یو تاسو دا موضوع زده کړئ، او بل چې موږ د ملحدینو ته دعوت او تبلیغ هم کوو چې دوستانو د الله نه ویرېږئ، د خپل ژوند مقصد معلوم کړئ. و انسان تو بیجان سا پتر تو نه، ته خو بیجانه پتر خو نه کنه، ته څه کاڼی لوټه خو نه چې تا کاڼي او لوټه خو نه چې ته نه خبر نه، ته ستا مقصد معلوم دی. ته د الله پیدا کړی د خپل عبادت لپاره، ته د دنیا د 200 ورځو دپاره، د دنیا د 200 خواهشاتو دپاره تاسو کو د خپل خالق نه انکار وکړو. دا ډېره غلطه خبره ده مولوي جبانو. ښه نو لمر چې دی د خپل محور نه چکر څومره دا 122 کیلومتره فی غنټه کې دا رفتار کوي مولوي جبانو. لمر ته چې نږدې کومه سیاره ده سیاره عطارد دا یو چکر 88 ورځو کې پوره کوي. د پلوټو پلوټو چې دا د نور نه چکر چې پوره کوي نو دا 2484 کالو کې دا پوره کوي. عطارد د زهره ځمکې او مریخ دا په غرونو باندې دا ضرور سیارې چې دي عطارد، زهره، ځمکه او مریخ دا په غرونو باندې مشتمل ده. ځکه خو دوی کوشش کوي چې موږ ایلن ماسک کوي چې موږ څه وکړو چې موږ په مریخ کې آبادي وکړو. او مشتري، سیټرن او یورینس او نیپچون سیارې د ګیسونو او تورې ورېځې مادې باندې مشتمل دي. په دوی باندې د ځمکې په شان ودرېدی نه شي. په دې سیارو کې ګوره دلته چې موږ موجود یو، موږ باندې د ګیسونو دغه دی دباو دی. موږ د دې وجې که چېرې دا نه وی که موږ به هوا ګرځېدلې. لکه کله چې دی د فضا ته والوځي د ځمکې د دې چت نه چې کله بره وځي نو دوی بیا څه شي بیا که ته دا ګوتمه دا لړکه دا به په هوا ګرځي، که دا لپټاپ دی دا هر څه به تر دې پورې چې هغه اوبه ته دغه بوتل نه راوړی په هوا باندې ګرځي. نو دا بیا څه شي د دا حجم 0 شي، بیا څه شي 0 درجه شي. بیا باور جو بد لګي سونه هغه دغه په دې باندې دباو په دې دی مولوي جبانو. او پلوټو د دوه اقسامونو مختلف ده. زموږ د نظام شمسي چې په کوم کهکشان واقع دی د دې لمبایي اوږدوالی 1,00,000 نوري کاله دی. روشنی چې 1 سکند کې
یو لک شپږ اتیا زره شپږ اتیا زره میله سفر وکړي، 1,00,000 کلونو پورې دې وخت کې چې څومره څومره فاصله په فاصله؟ 1,00,000 کلونو کې سر ته ورسېږي، دا زموږ لوړ د کهکشان د مرکز نه 1,500 کلونو په فاصله کې واقع دی. هغومره وي. بیا لمر چې دی زموږ د لمر څخه خپل مرکز نه 1,000 نوري کالو فاصله باندې واقع دی، کوم څه چې لایف ټیر وایي. لمر چې د خپل مرکز نه چکر لګي، دا په 22 کروڑ کلونو کې یو چکر پوره کوي. شاباس. د لمر کشش سیکل د ځمکې په نسبت نه 28 چنده ډېر یو زیات دی. زمونږ کشش سیکل موږ ځمکه ځان ته راکاږي او لمر د دې 28 چنده د ځمکې نه زیات کشش سیکل لري. ځکه دا څه کوي، دا باندې چې غونډۍ کار کوي، دا سیارې ګیر ته پیر ځان نه تاوي په ژبانو او خط استوا سره نږدې دی. د دې قطر 1,09,00,000 کیلومتر دی. 1,39,00,000 کیلومتر دی په ژبانو قطر. دا ورته زموږ د نظام شمسي سره نږدې ترین لمر زمونږ د نظام شمسي سره چې بل کوم نږدې لمر دی، دا زمونږ نه څلور نوري کاله چې رڼا څه وکړي، رفتار وکړي، دا مقصد نږدې دا کالکولیټر نه راخلي. څه کوي؟ یو سیکنډ کې څو شو؟ یو سیکنډ کې 3,00,000 کیلومتر شو. په ګنټه کې څونه شو؟ په کال کې څونه شو؟ بیا کال چې بیا نوري کال ته واړی، دا کالکولیټر او د حساب کتاب ته بار خبرې کوي ژبانو. دا نورونه موجود کاله چې دا یو نور موجود دی ژبانو. زموږ د نظام شمسي او نوري کهکشانګان د خپل مرکز نه نور غیر چاپیره په تیز رفتارۍ سره مزل کوي. هر کال ځمکه او نظام شمسي د مخکې کال په مقابله کې د خپل ځان نه 50 کروڑ کیلومتر لرې کېږي. 50 کروڑ کیلومتر د خپل نسکی غوا کېږي. ځکه خدای نظرم ده کنه چې والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. کله چې الله رب ال تخلیق د کائنات کړی دا څه کېږي، ورځ پراخه کېدل دي ژبانو. او د دې خبرې اندازه یې لګولې ده که د اجرام فلکي د خپل مدار نه لږ هم اخوا شي، نو ټول نظام به ګډوډ شي. مثال په طور که ځمکه صرف 3 ملي میټره د خپل مدار نه اخوا شي، ځمکه د لمر نه غیر چاپیره په خپل مدار کې ګرځي. دا خبرې دې زده کړې صرف په دې باندې مولدین ته راځم او تا خبرې کوم. دا ځمکه چې دا 18 میله رفتار وکړي، دا څه کېږي، دا 2.8 ملي میټر عبارت موجود دی. 2.8 ملي میټر د خپل لار نه واقع دا 3 ولې نه خوا کېږي، 2 ولې نه خوا کېږي. که 2 خوا شو هم نقصان دی، که 3 خوا شو پته ولګېده چې د کنټرول کوونکی موجود دی. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. ابو کوونکی ساتونکی د ځمکې اسمانونو دا څوک دی؟ الله رب العزت دی په زبانو. د 13 میلیونو وروسته د خپل اصلي لارې صرف 2.8 ملي میټره اخوا کېږي. دا هغه مدار نه چې کوم چې د ځمکې رفتار کم چې دا په دې لاره باندې رفتار کوي، کوم مدار کې چې دا رفتار کوي زبانو، که دا 3 ملي میټر اخوا شي نو تباکن نتایج به پیدا شي. او که دا 2.8 په ځای باندې صرف لږ مقدار سره یعنی 2.5 ملي میټر اخوا شي نو بیا به څه شي، هر څه به واوره شي. او که دا 3.1 ملي میټر اخوا شي نو خلک به د دربۍ نه پړ شي زبانو. لمر په 300 ستارو کې یو ستاره ده. لمر په 300 ستارو کې یو دی. د کوم نه چې کهکشان جوړه شوې ده، دا زموږ د ځمکې نه 109% غټ دی، مګر بیا هم د کائناتو په وړو ستارو کې زموږ د ځمکې نه 109% ده. ته سوچو کنه مطلب دا شو چې 109 ځمکې راجمع شي او ډور بدل جوړ 109 ځمکې راجمع کته به سوچو که دون لمر غټ دا خود په خود پیدا شوی دا عقل منی مولي ځوان بیس کله نه منیا. مګر بیا هم دا د کائناتو په وړو ستارو کې شمارل کېږي او دا د خپل کهکشان مرکز نه 1,000 کاله نور د مرکز دغه څونه لوی دی. دا ملکی وی چې 300 عرب سیارې پکې دا څونه لوی ده. بعض وی چې یو عرب سیارې پکې ته سوچو که یار نو زما اوس مثال د ذرې شو نه په دې ملکی وی مقابله کې زما استاد ذرې حساب نه دی. بیا 300 کهکشانګان دي، څو 3 عرب کهکشانګان دي، 3 عرب غالبا یو عرب کهکشانګان دي. ته سوچو که بیا د ذرې هیڅ کوم د بګ نشره دی کې بیا د انسان وایي چې چانه ما پیدا کړو دار ته خود به خود پیدا شوی هیڅ کله دا نشي کېدلی مونږ. او ملکی وی کهکشان قطر 1,00,000 نوري په اندازې دی او لمر د خپل مرکز نه 240 کیلومتر په سکند خپل مرکز نه یو چکر په 22 کروڑ کالو کې پوره کوي. صحیح ده کنه؟ ها سوي 2 کروڑ ولګه شپږ تیر سره صحیح څه کنه؟ 2 کروڑ شل کروڑ 2 کروڑ ده صحیح ده. ها د ځمکې نه لاندې څه دي د دې په اړه کې وضاحت کوم. زبانو د ځمکې کورونه دي، دا مالټه ده کنه، د دې بر کور شته کنه، دته دا کا شاته کې مثال ده. په دې کې د سلور 15 څه دي سی دي دا 12,000 کیلومتر 12,000 څومره کیلومتر لاندې چې دی دا د موږ 12,055 کیلومتر دا قطر دی. قطر ته دې لاندې به سي ته چورسېږي. دا ګوره د ځمکې غیر چا په راواله او دا دې نه دې پورته راواله ابورډ نشي چې په قطر مېز ته راشي. دا مېز ته ترسېږي نو دا څومره کیلومتر پکار دی 12,055. نو په دې کې
د 8 کیلومتر نواله د ځمکې 8 کیلومتر نواله د سمندر د تقریبا 200 کیلومتر پورې اول لغه دی د قرش ارض وای ارض ورته وای وضاحت په موجود دی بیا غین وروسته بل کور دی بیا بل کور دی په دې کې څه موجود دی موږ وایو ساينسدانان پر فضا کې تجربه کوي لاندې څه ثابت دي لاندې څه شی دی دوستانو سجین نه دی سقر د سجین موجود دی لاندې کنه ګرمي ده کنه لاندې دی کوشش کولو روس والا موږ لاندې لاړو سو دوی شل کاله خواري وکړه چې څونه ماشین درې ورسره وي دوی یو کنده وستره خو 12 کیلومتر لاندې لاړ سو 12 کیلومتر هم کافي لکه ناګمان غالبا دونه بعید 12 کیلومتر ناګمانه پورې یا دا خزانه والا بخشو پول والا دونه لاندې به دومره ګرمي و چې هغه څه اوزار تل ټول وي لاندې غرور څه لاندې و جهنم دی ورته موږ ته تاسو تکړه شي کربره په ځکه سفر کوي لاندې سفر وکړي کنه جواب ولاندې اسلام عقیده سره شي خبره غلې پاتې کړم زبر او لازم چې لاندې ستې دغه ته وضاحت صاحب تاسو ته پته چې زموږ زمکه کول تاسو کله غور او فکر کړی څنګه چې انډه په شاته کې د مونږ زبر په زمي شکل کې د مونږ زبر خو څنګه چې د زمکه په ځام ته نظر راځي هغه شاته کې دا ځکه چې دې سره د خپل دا یو 30.5 ځای باندې راکته ده او دا په خپل مدار کې او په خپل محور کې دوه چکرې کوي مولوی زبان هو څنګه چې د ځمکې په ځام ته په نظر راځي نو آیا د ځمکې لاندې سړي اول څنګه چې د انډې اگې پوسټه کې یا د ماټي پوسټه کې داسې د ځمکې هم پوسټه کې چې هغه کشر ارض یا ارض ورته وایي او ته کرست وایي مولوی زبان په انګریزي کرست دا 8 کیلومتر دا تر 40 کیلومتر پورې وي 40 کیلومتر لاندې پورې د اولنۍ حصہ ده کرست یا کرش ارض دا سو پورې ده 240 کیلومتر پورې یا 40 کیلومتر پورې مولوی زبان هو د سمندر د فرش نه لاندې 8 کیلومتر وي او دا چې سمندر خپل 40 کیلومتر یا شپږ 40 کیلومتر سمندر لاندې جوړ دی 40 کیلومتر جوړ لکه دې چې نشي دغه ته دې پورې لاندې صرف سمندر جوړ دی 40 کیلومتر سمندر 34 یا 32 یا 30 ولا کسی به باندې نو دغه هم ورته چې دا ټایټانیک لګر کړي چې هغه کړي دی دا چې هغه خپل ټایټانیک راو باسي استرجی دا ورغه دی خبرې وری خبرې دا ورته کوي دا ها د پلارم نشي راځي دا هغه کم کسان چې وربسترو په ذکر شو دوه په پلار او مسلمانانو حسن نو مسلمان سسنو نظام حسن او بل څه ها دا سیو د حسن نه څونه 14 کروڑ روپے چکر د پاره چې ټایټانیک تاسو ته پته وکړو ماشاءالله سوشل میډیا استعمال او خاصه وخت زه دا چې زمکه لاندې 40 کیلومتر یو څومره ژوندۍ مخلوقات چې موجود دي هغه به د قشر اس کې ژوند کوي یو زبانو تاسو به وایي چې دا انسانان چې مخلوق تاسو نه چې ژوندۍ اشیاء دي دا په دی اولنۍ حصہ کې دا کرشه ارض کې کوم ته چې کرست وایي په دې کې دا ژوندۍ کو دویم نمبر چې دا هغه ته وسته هول یا منټل هول ورته وایي په زبانو ویل کې چې ادنا لاندې حصے ته وسته هول یا منټل هول وایي دا زمکه نه لاندې 40 کیلومتر نه شروع 40 کیلومتر نه واله شروع کیږي او د دې جوړواله دې سونه 2900 کیلومتر 2900 کیلومتر پورې د 4200 ته شروع شي او 2900 پورې ختم شنو دونه د کور دی ملتبانو دونه حصہ دا د دې جوړواله 2900 کیلومتر 2900 کیلومتر دی او د ځمکې 15% دا سو 15% په دې کور باندې مشتمل ده ملتبانو او ځمکې 15% باندې مشتمل او دا حصہ ډېر ګرمه ده ډېر ګرمه ده په دې کې لاوه جمع کیږي دا لاوه چې راوځي دا تاسو آتش فشاګانې ګوري دا د تیزی نه راوځي ملتبانو په دې حصہ کې لاوه جمع شوی او دا آتش فشا د وجه نه د لاوه د ځمکې سطح ته راشي او په دې حصہ کې 2200 کال 2200 ملتبانو په دې کې 2200 سنټیګریډ 200 سنټیګریډ 2200 سنټیګریډ ګرمي په دې ملتبانو کم ځکه دا عام رسبان منټل هول کې دریم نمبر د دې نه لاندې چې بیرونی مغز یا اوټر کور ورته وایي ملتبانو په انګریزي ژبه کې ورته وایي بیرونی مغز د سطحي ځمکې نه 2900 نه شروع شو کنه دا 5100 کیلومتر پورې وي سو دریم 5000 کیلومتر پورې وي سلورم چې د هغه ته انر کور وایي ملتبانو انر کور چې د ځمکې د مرکز نه لاندې اندرونی مغز یا انر کور د دا وایي
وضاحت کې موجود دی شابه څلورم انر کور د ځمکې د مرکز نه لاندې اندروني ماز یا انر کور دې وایي ته انر کور وایي د دې نه ما د سطح ځمکې نه لاندې تقریبا 5150 کیلومتر نه دا د 50,150 کیلومتر نه شروع کیږي او 6,000 301 کیلومتر پورې وي او د ځمکې مرکزي حلقه ده مرکزی حلقې د منصبانو او د دې درجه حرارت د لمر د سطحي درجه حرارت سره برابر وي دونه برابر وي منصبانو د دنیا غټه کنده په روس کې وستل شوې ده او د هغې 12 کیلومتره د دې نه لاندې تلل ورته مشکل و ځکه لاندې ګرمي ډېره زیاته ده ځکه لاندې سجین دی او دا یې په 10 کالو کې ویستلې وه نو سوال دا دی چې ساینس خپل تجربات په فضا کې کوي ولې د ځمکې لاندې نه کوي دا ځکه د ځمکې لاندې تجربات نه کوي چې په دې سره د اسلام عقیده ثابت کېږي چې لاندې جهنم دی که چېرې دوی داسې کولی شوې که نه نو ډېره به اسان سفر به موږ له ډېر اسان وي ځکه ورخوشي کولی واغړه به په دغه کې راوتې په ناروی کې به راوتلې او که نه خو دې اړه نه وو دا غاړه کې به ترې وځي که نه خو لاندې سره سفر کېږي دی ډېر کوشش وکړو چې بھائی موږ دا سفر بره فضا کې چې دا جازونه لیږو که لاندې لاړ شي په سرخوش یې کوه غاړه به ترې وځي خو لاندې نه شي کولی لاندې هلته دا جیلخانه موجود ده جیلخانه دا ډاکټر سلور خبره چې دا جیلخانه ده که نه ساینسي توجیهات له مې معلوم دي اوس بچې اوسه پورې ساینس نه دي دریاب کړي دا چې کله دریاب څه وکړي اوسه پورې ساینس دا دریاب کړي دي چې د دې ځمکې 15 کورونه دي 15 کورونه دي کرش ارز دی دویم نمبر منټل هول دی دریم نمبر چې دی دریم نمبر چې شو آوټر کور دا دی دریم نمبر څه شو صبر وکړه ګوره دا دی څه شو مړه موږ نه دا عبارت او دا دی او څلورم نمبر چې دی انر کور دی دا څلور شي دي څو دا د ځمکې څلور شي دوی دریاب کړي دي لا اوس به کې واسمانه ساينس د 15 کال بچره ورته بالغ شي تلس کلن شي ته وګورئ چې موږ مړې به دا ثابت پیغام مرګ سوالو کنه د ساينس په اړه کې موضوع ورګوره پرون د هم اصل موږ ویلو چې د ملحدینو په سمندر په باندې کې د ملحدینو د اعتراض په سمندر به تاسو معلوموي نو هغه کې موږ دا ویلو چې د ساينس د وجه اعتراضات کوي د ساينس نه دوی څه کوي مذهب ثابتول کوي نو موږ ورته چې بای د ساينس څه دی پنځو کالو بچی دی به مولا مثال دا اوس مکو اسمان ورکو چې اوس ورکو چې اوس مکو اسمان نشته په ورختا کیږي نو ولې ورختا کیږي دا عقیده ده نه بدلېږي ساينس ساينس چې مخکې کوم ثابت کړو هغه غلط ثابت شو قران هغه چې ویلو ثابت به پراجه مقدمه ته معلومه ده د نور رفتار په اړه کې اوس نو ساينسدانانو ټول غلط ثابت ول اسلام او مدعات کړو د ځمکې د رفتار په اړه کې دا څونه رفتارونه دي هغه ټول د څه کولای شي هغه ته ثابتول شي او په څه شي ته ورته چې بل قران کریم د ساينس کتاب نه دی سره قران کریم د ساينس کتاب نه متبر اوس راځو د نمبر درجه حرارت په اړه کې د نمبر په اړه کې وضاحت کوشا بته لمر زموږ د ځمکې نه 15 کروڑ کیلومتر لري او بغیر د رکاوټ او مشکل نه زموږ ضرورت مطابق توانایي راکوي په یو سکند کې 1 ټن هایدروجن په یو سکند کې نور څونه توانایي ته درکې دا ځکه مل شبانه په یو سکند کې نور موږ 7 کروڑ ټن هایدروجن ټن هایدروجن دا په 950 کروڑ او 7 ټن هیلینم سره تبدیل شي هایدروجن نه د هیلینم څنګه تبدیلي په یو سکند کې ته صرف په دې موضوع شروع کا ورته چې تفرید مړه د الله وجود ثابت دی دا ټول نظام چې روان کړي چې په یو سکند کې 7 کروڑ ټن هایدروجن دا څه کیږي دا 950 کروڑ 7 ټن هیلینم سره تبدیلي دا څوک تبدیلي دا چې هایدروجن نه هیلینم ته تبدیل شي ته توانایي جوړیږي دا خود په خود نه کیږي لکه څنګه چې اوبه فلټر کیږي اوبه وی کنه فلټر ورته ولګي څه شي صفاشي کنه د قشانته کې هایدروجن نه هیلینم شي او باقي سلويخ لکه هایدروجن په انرژي پاور کې تبدیل شي او دا باقي سلويخ لکه چې کوم پات شو دا انرژي څه شي بل شبانو البته هیلینم نه موږ پیدا ولو دلته انرژي نه توانایي نه موږ پیدا نو انمر اوسه کم چې هایدروجن په هیلیم سره بدلېږي هغه ته کور وایي هغه ته کوم ځکه چې دا هایدروجن د په د نور کې به مختلفي حصے دي د نور کې مختلفي حصے کې کوم ځکه چې دا هایدروجن په هیلینم سره دې ته کور وایي بل زبانو دا لمر مرکز دی د دې درجه حرارت په نسبت ډیر زیات تر دې پورې چې وای د 2 کروڑ نواله تر د 10 لک سنټیګریډ پورې په دې کې سوي ګرمي منځبانو د 1 کروڑ نواله د 2 کروڑ او 10 لک سنټیګریډ وي لمر باهري حصہ د فوټوسفیر وای سفید وای فوټوسفیر وای منځبانو د دې درجه حرارت چې د منځبانو 1500 سنټیګریډ یو
او د دې خورېدل 500 کیلومتره پورې وي 500 کیلومترو پورې دا یو دغه لري خورېدل کوي بیا او د دې نه داسې رڼا خارج کیږي چې په نظر نه راځي او د دې نه پاس دا په نظر سره راځي او د دې نه بره چې دی دا کروموسفید وایي مولوي صاحبانو هغه په زرګونو کیلومتره پورې خور شوی دی او هغه در شپږ زره نه والا شپږ زره سنټیګریډ نه والا تر 500,000 سنټیګریډ وي سنټیګریډ پورې مولوي او صاحبانو د دې حصے نه رڼا خارج کیږي کوم چې د لمر د تندر نیولو په وخت لیدل کیږي او د دې نه پاس کورونه د دې نه پاس کور نه یعنی د لمر فضا ده د دې کور نه بره څه شي ده بیا د نور د پاسه فضا ده کوم چې په لکونو کیلومترو پورې خوره ده او د دې درجه حرارت د 10 نه والا تر د 22 لکه سنټیګریډ پورې وي د لمر مرچ دې مولوي صاحبانو د مرچ دې د ګرم ګیسونو یو فوټبال دی فوټبال دی کنه د ګرم ګیسونو یو فوټبال دی مولوي صاحبانو په دې کې څه شي دی مولوي صاحبانو 70% هایدروجن دی ته به دې ته وایي چې په دې کې دا 20% هایدروجن چا پیدا کړی دي 28% په دې کې هیلینیم دي مولوي صاحبانو 1.5 په کې څه شي دي کاربن اکساید دی او کاربن او نایتروجن دی او اکسیجن پکې دي او باقي 0.5 پکې نور عناصر دي دا 100% عناصر دغه دي چې مولوي صاحبانو په دې درته موجود په دې بیا ورته وګورئ مولوي صاحبانو د لمر د عمر اندازه ساينسدانانو لګولې چې 4.5 اربه کال عمر یې دی د دومره کالونو مسلسل توانایي ورکوي او دا نو 5.5 اربه کال هم توانایي ورکولی شي بیا په دې کې هایدروجن مقدار ختم شي او دا په یو چې 15 اربه کال 4.5 اربه کال موږ ته دا انرژي راکوي په دې کې به دا هایدروجن مقدار ختم شي د بنیاد څه شی دی هایدروجن دی چې دا په یو سکند کې څونه کوي 70 کروڑه هایدروجن دا په 950 کروڑه او 70 لکه ټنه هیلینیم سره تبدیلیږي او 30 لکه هایدروجن چې دی به دا څه کیږي انرژي سره بدل شي صرف دا 30 لکه دا نور څه شي هیلینیم سره تبدیل شو نو دوی وایي چې دغه به دا هایدروجن څه شي دا مقدار به ختم شي دا به یخ شي هایدروجن ګرم دی دا به یخ پاتې شي نو یخ پشي دا به بنور شي لکه قران کریم هغه وضاحت کړی د شمسو چې دا کله نور بنور شي پور د بندولو سره پس مکه باندې ژوند د لمر رڼا او توانایي په وجه باندې دی کله لمر رڼا او توانایي نه وي نو پس مکه باندې یو جاندار هم نه وي په کومو علاقو کې چې لمر رڼا کمه ده هلته فصلونه هم نه کېږي بس ته کوو بس خپل دیو